فرقاني صاحب ټیلرسن سفر نه وروسته دا خبرې کیږي په کار خو دغه خبرې کېدلې او د افغانستان حکومت او اشرف غني چې پاکستان باندې فشار دی او پاکستان باید د ترهګرو مخه ونیسي خو د خواجه آصف لکه څنګه چې اوس دلته تحلیل شول د خواجه آصف خبرې د پاکستاني رسنیو خبرې د طالبانو د رهبرۍ هلته په خپله د دوی د خوا نه دا اعتراف معنی دا ده چې دغه لوبه به په همدغه شکل باندې جریان لري جګړه به په همدغه شکل باندې جریان لري نو که د یوې خوا نه د جګړه دغسې جریان لري او د بلې خوا نه موږ د رقابت یو نوي پړاو ته داخليږو د رقابت دغه پړاو ته چې ټیلرسن سفر هدف دا و چې د ایران په وړاندې او په حقیقت کې د ایران نه د روسي او د ایران دغه ټول مکمل بلاک په وړاندې د دې سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړو افغانستان ته دا څه معنی لري او په یوه لنډه جمله کې خو افغانستان ته د یو تباهۍ معنا لري او دا به د یوه داسې جګړې ډګر وګرځي چې هغه به ډېره خونړۍ او ګرځېدلی دی په دې حال کې زه فکر کوم د ټیلرسن او د وروستنی سفر هغه غواړي چې هغه لوبغاړی چې د افغانستان په قضیه کې په یو شکل داسې ښکیل نه دی چې دی غواړي چې ښکیل شي هغه د هند مسله ده هند هم دی غواړي په افغانستان په جګړه کې په هغو جګړهیز هغه کې مفهوم کې دی ښکیل کا یعنی د جګړې په هغه کې په اطرافو کې یو جګړهیز طرف هند هم بالاخره وګرځي یعنی دوی ته په داسې شکل باندې غواړي په دې باندې ډېر کار کوي با وجود دوی چې په لومړي پړاو کې چې کله دا کوشش وشو د امریکایانو طرفه هند دوی ته حاضر نشو چې افغانستان ته خپل اگر ولېږي جنګیالي او د افغانستان په جګړه کې عملاً د جګړې په ډګر کې دی ښکیل شي خو اوس بیا د دوزلي محاوله د همدې دپاره ده زه فکر کوم امریکایان غواړي په نړۍ کې د سیاست اوس ډېر بربر شوی دی چې د خپل یو قطبه سیاست دپاره هر راز ځواک چې وي په یوه ځای کې په جګړو کې ښکیل کا او هغه تمامي وي نه دا کار کېږي که نه بخښنه غواړم ځکه په همدې ټیلرسن سفر کې هند ورته په ډېر واضح ویلي چې موږ ایران سره خپل قانوني تجارت ته ادامه ورکوو چابهار بندر موږ هغه د پراختیا پروګرام ته ادامه ورکوو افغانستان سره تجارت د هغې د لارې نه کوو او ایران خو لا پرېږده ویل چې کوریا کې هم سفارت موږ نه بندو نو هند ښکېلول چې دا څه رقم بحثونه کې مطرح کېږي هند خو یو مستقل هېواد دی نو امریکا یې دغسې لوبولی شي لکه دا څنګه چې فکر کېږي زه فکر نه کوم ته ډېره حده پورې اوس په هغو شکل باندې چې امریکایان غواړي دی ولوبوي هندیان په کوم شکل باندې دی تصور لري یا د نورو هېوادونو نه چې تصور داسې واویل وبول په ډېرو هېوادونو کې کېدای شي هند په دو شکل باندې ونیسي خو دلته اساسیت موضوع دا دی چې په دو سیمه کې د هند یو داسې سیال شته دی هغه چې د ډېر اوږدې مودې نه د هغو سره ډېر مسایل لري نو کېدای شي په دغو خاطر باندې دغه د پاکستان دښمني او سیالي او دغه مسایل د هند سره په داسې شکل باندې مطرح شي چې وایي چې خپل حسابونه د افغانستان په ډګر کې تاسو ورسره هغه کړئ د بلې خوا نه به هند هغه لوبغاړی وي چې هغه دی د اساسي خپل سیال چې دلته چین دی د هغو مخه پې باندې ونیسي په هغه کې په نړیوال سیاست کې چې دی ویره لري چې دی آینده مثلا اساسي سوال هم دا دی په هند باندې د چین مخه څه رقم نیولی شي دلته که پاکستان سره همکاري رواني پاکستان په لاس کې دغه ترهګریزې ډلې وي دغه خطرناکه وسله د پاکستان په لاس کې همدغه رقم پاتې کېږي چې د دین او مذهب په نوم باندې افغانستان په ضد به هم استعمالېږي او د هند په ضد به هم استعمالېږي او وضعیت نقطه ښکاري چې دا به ادامه لري ادامه لا څه لا به قوي کېږي د داعش بحث بیخي موږ ورباندې دلته خبره ونه کړه داعش لا قوي کېږي نو بیا به د هند رول څه وي هند ډېر پې خبرې کېږي عملا څه شی دی هند هغه یعنی دلته هدف څه شی دی د چین دپاره اساسي هدف په افغانستان کې ثبات دی ستراتیژیک هدف یې دا دی چې دلته ثبات راشي او دی هغه تجارتي کوم بهیر چې هغه کړی په لاره اچولی هغه تعقیب کا او د افغانستان په بې ثباتۍ کې هغه د دې پروګرام نشي تعقیبېدلی بناً هند که دو معادلې ته داسې ننوځي د یو توازن د ساتلو دپاره چې څو جګړه په دو سیمه کې ادامه پیدا کا په داسې شکل باندې دی غواړي ترې استفاده وکړي بل که په هغه باندې یعنی یو قطبه یو څوک مطرح کېږي د هغه په اقتصاد په ډګر کې دا چې دوه هغه وي تل یو توازن منځته کوي یعنی هغه په یو شکل باندې
تناب نشي مطرح کېدلی، یعنی توازن ورسره ساتي. یوه حصه به د هغو بازار مثلا چین وړي او یوه حصه به په دو سیمه کې هند وړي. په دو شکل باندې هم که ورسره مطرح شي خو اساسي هدف دا د توافق ته هند او چین په خپله ولې نه رسېږي چې امریکا غواړي؟ د امریکا اساسي هدف دا دی چې دلته جګړه په کې افغانستان کې ادامه پیدا کړي، یعنی جګړه باید پای ته ونه رسېږي. یعنی د امریکا هدف دا دی چې هند د جګړې د زیاتوالي لپاره استعمال کړي، د جګړې د زیاتوالي لپاره او د حساسیت د زیاتوالي لپاره، او هغه د حساسیت هم د جګړې په محور کې زیات حساسیت. که هند په دو شکل باندې افغانستان قضیې تر ننوځي حساسیت زښته ډېرېږي، یعنی د جګړه ډېره تودېږي او ډېره هغه نیسي. زه یو بل شي ته غواړم اشاره وکړم چې یوه مسله داسې ده د 3 لسیزو 4 لسیزو نه دوخته په نړیوال سیاست کې زه خو داسې کوم مثال نه لرم چې هغه امریکا هلته تللی وي او په هغو ځای کې ثبات راوستلی وي. عراق ته ولاړه، تر اوسه حالت په همغه شکل باندې هغه دی خراب دی. روسیې ته ولاړه، هلته حالت همداسې خراب. منځنی ختیځ په همدو شکل باندې جګړو یو ډګر ګرځېدلی دی. افغانستان ته د کومې وخت نه چې راغلي تر اوسه یعنی په هیڅ ځای کې چې امریکایان تللي دي او د ناتو په هغه مشرۍ باندې تللي دي هغه هیوادونو ته، هلته یې ثبات نه دی راوستلی. ادعا دا ده چې دیموکراسي پلی کړه، دیموکراسي نه ده پلی کړې. ادعا دا ده چې هلته د هغه نشهیي توکو سره مبارزه وشي، هغه نه ده شوې. یعنی دیموکراسي نه ده پلی شوې، ثبات نه دی راغلی. بنا دغه هسې هغه دی د دې هغه اهداف چې دي هغه په جګړه کې دي، هغه په جګړه کې دي. او جګړې د لارې د څه شي دپاره؟ د جګړې د لارې د دې دپاره چې دوی په دې تصور باندې رسېدلي، په دو قناعت رسېدلي دي چې موږ د نړۍ زعامت کوو او د دو زعامت کې نور څوک نه شریکوو پس لیدو. یعنی چاته دا هغه څوک چې احتمالي رقیبان دي هغه باید د جګړې په حساب باندې طاقت او ځواک د منځه ولاړ شي او بالاخره د ثبات په حالت کې که قوتونه ځان نیسي او سر پورته کوي، دغه حالت باید د جګړې ادامه پیدا کړي. درست. اتمر صاحب دغه بحث په ادامه باندې مخکې بحث وکړو چې زموږ د رئیس جمهور دا خبره چې ترهګر ټول دلته راغلي او د 40 هیوادو ترهګر دلته راغلي او د 20 ډلې دي او دا ټول هغه څه دي چې عملاً پاکستانونه ګټه اخلي. پاکستان ته موږ دلیل ورکوو، دغه دریځ تطبیق کوو. دغه په خوا کې دغه څو موقفونه په دې څو ورځو کې چې اشرف غني څه ویلي دي، مثلا روسیې ته څرخه اشاره کړې طالبان د څه چانه وسله اخلي چې زموږ 1.5 میلیون کسان شهیدان کړي. پخواني شوروي اتحاد یادوي. نو عملاً د روسیې په ضد باندې روسیې ته دښمن ویل خو نو څه معنا لري؟ ایران په وړاندې دغه رقم دریځ چې ټیلرسن څرخه خبرې کړي. نو د دې نتایج افغانستان ته د زموږ د رئیس جمهور خبرې زموږ د ګټو په اساس دي او که د امریکا د سیاستونو یوه برخه ده؟ سوار تاسې دی زه غواړم چې د فرقاني صاحب خبرو په ادامه د امریکا اقتصاد یو نظامي اقتصاد دی. د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته که تاسې وګورئ امریکا په جنګونو کې ښکېل دی تر اوسه پورې، او د امریکا اقتصاد د سلا او د نظامي اقتصاد هغه دی محصول په مخې باندې ولاړ دی او په مخې ولاړ دی. تاسو وګورئ د عربستان سعودي او د ایران ترمنځ کوم خبره یا د یابان د جګړې په خاطر 110 میلیارد ډالر د امریکا را دوی سلا واخیست. او همدغسې په ترکیه اوس د ترکیې رژیم 200 میلیونه ډالر سلا خرڅ کړ. په دې ترتیب سره دوی غواړي ځکه چې د امریکا اقتصاد سرمایه‌داري نظامي اقتصاد دی او دغه کمپنیګان ټول شخصي دي او دا هغه کسان دي چې رئیس جمهور راولي امریکا ته. یعنی که د دغه کمپنیو کومک د رئیس جمهور سره دی، دغومره رئیس جمهور سره دغه توان نشته چې د امریکا رئیس جمهور شي. بل خبره ستاسو سوال ته راځم، روسان په افغانستان کې زما په باور البته د صلح غوښتونکي دي، ځکه چې دوی په خپل
خوا کې په خپل څنګ کې جنگ هیڅ کله نه غواړي، هیڅ هیواد نه غواړي جنگ چې ایډیولوژیک بڼه لري. بله اوس دا چې روسان طالبان سره مرسته کوي دا یو واقعیت دی، صحیح خبره ده، ځکه چې د طالبانو په مقابل کې داعش اوس راټوکېدلی. دواړه یو پروژه دي. زه خو نه صحیح رئیس جمهور ته پکار نه و چې دغه سوال ته جواب ووایي چې روسیه چې هیڅ ایډیولوژیک اشتراک طالبان سره نه لري، تر پرونه پورې د افغانستان د حکومت هم کار و، د امریکا هم کار و. امریکا باندې پاکستان لاره بند کړل، هم د روسیې منځنۍ اسیا هیوادونو ورته لار ورکړه د اکمالاتو لپاره. هغه روسیه نن ولې طالب سره کومک کوي چې پرونه شمالي ټلوالې سره کومک کوي د طالب په ضد باندې؟ د روسیه ولې دښمنه شوه؟ دا د کوم سیاستونو په نتیجه کې؟ زه همیشه دا وایم چې زمونږ مشکل باید روسیې سره ډیر نشي، ځکه روسیه زموږ په ګاونډ کې دی او یو اټومي هیواد دی او قوي هیواد دی. دلته روسان صرف غواړي چې د طالبانو د ملیشایي قدرت نه استفاده وکړي او هغه ځواکونه چې غواړي چې روسیې ته یا منځنۍ اسیا ته ورننوځي د دې مخه په دوی ونیسي. حکومت سره د کومک وکړي خبره افغان حکومت سره حکومت سره ولې کوي؟ حکومت سره ځکه نه کوي چې حکومت سره امریکا ولاړ دی. دغه مفکوره او امریکا او داعش امریکا د دې په خاطر راغلی چې روسیې ته مشکل جوړ کړي. نو روسیه نشي کولای چې د امریکایانو په وجود کې په افغانستان کې د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي. څو ورځې مخکې د روسیې خارجه چارو وزیر ویل چې امریکایان باید خپل تقسیم اوقات وایي چې دوی کله د افغانستان ځي. نو اشرف غني که نشي کولای چې د روسیې کومک جلب کړي، حد اقل دښمن خو دې ورته نه وایي کنه. دا چې زمونږ د رئیس جمهور د خوا نه روسیې ته دښمن ویل کیږي، دا د افغانستان په ګټه ده که په ضرر؟ ګورئ زه تاسو ته په اوږد مهال کې موږ د جغرافیې په حساب د روسانو په طول البلد و عرض البلد کې واقع یو. هیڅ کله امریکایان به موږ سره همیشه دلته نه وي. دا موږ ته پکار دی چې د سیمې هیوادونو سره مشترکه ژبه پیدا کړو او د مشترک ژوند او مشترک اوسېدلو په خاطر هغه ستراتیژي تعقیب کړو چې زموږ په ګټه وي. صحیح. شفیقي صاحب موږ لګیا روسیې ته دښمن وو، موږ رئیس جمهور زموږ وي روسیې ته دښمن وي. هغه د شوروي اتحاد او د روسیې فرق هم د منځه وړي. شوروي اتحاد خو بیل څو 1.5 میلیون کسان خو شوروي اتحاد وژل، خو د هغه د خلکو د احساساتو د پارولو په خاطر باندې د شوروي اتحاد د جګړې یادونه کوي. منګه دا سیاستونه کوي چې منځنۍ اسیا ته د تجارت لاره بندو چې د سی پی آی کو د چین د ټولو مهم پروګرام لپاره اړینه خبره ده. د دې نتایج موږ ته څه دي؟ که موږ چین سره دښمني کوو، که موږ روسیې سره دښمني کوو، که موږ ایران سره دښمني کوو، او که زموږ وجود کې داعش په شان قوت وده مومي او څوک مخه نه نیسي، نو د دې عواقب افغانستان ته څه دي؟ د خلاصون لاره څه ده؟ ځواک صاحب دغه د تقریبا د 3 کالو راهیسې پخوا بشري وو د دنیا اکثر هیوادونه خصوصا هغه چې د افغانستان بحران ته په دې منطقه کې نږدې دي، هغه څه چې روسیې او د امریکا د ټکر په نتیجه کې لکه اوکراین په دغه ځای کې ډېر د وخته د بحثونه د وخته شروع چې دنیا مخ په دوه قطبي کېدو ده، بلکې څو قطبي کېدو خاطر روانه ده. یو قسم یو داسې حالت دی که تاسو په یاد وي ویسا کې د یوې روسي نژاده انګریزي یو مقاله خپره شوې انګلستان په کومه ګارډین کې و کومه تحلیلي مقاله و، هغه تقریبا یو کال مخکې دا وړاندوینه کړې وه چې دنیا عملا د دوه قطبي کېدو خواته روانه ده. بیا هغه پکې پاکستان هم ښودلی و چې روسیه او چین او پاکستان او ایران ترکیه دا شاید د ایران او ترکیه نه پوهیم داسې په اول لیکن ایران و پکې، خو ډېر واضح ښکاري د هغو رئیس تقریبا چې
امریکا کوشش کوي په دې منطقه کې چې اوس امریکا ده او عربي هیوادونه او هند په داسې په مخکې یادونه وشوه په دې کې زه فکر کوم چې هند که دغه قطبونه ډېر واضح کېږي هند داسې هیواد نه دی چې هغه د لرې امریکا سره ودرېږي او دلته د غټو قدرتونو سره چې پخوانی دښمنۍ لري دغو سره بیا په ټکر کې ولویږي دا کار نه کوي ممکن نه دی هند به بیا په هر صورت تر اوسه دوه دی خو بیا به د امریکا د قطب نه لرې کېږي د موږ خیر په څه کې دی اول لنډ د موږ خیر په دې کې دی چې دغه جنگ د لعنتي جنگ چې د قدرتونو تمام دوه قطبي کې او دغه جنگ د موږ په وطن کې دی د دې جنگ ځان وباسو څنګه به ځان وباسو چې ستاسو رئیس جمهور جنگ اعلان کوي ټول سره زه درته وایم رئیس جمهور چې دا اعلان کوي دا د ملت د منافعو سره سر نه خوري دا د امریکا جنگ دی مختمخ دا وایي چې په هیواد کې د امریکا جنگ دی دغه ډلې مصنوعي را جوړې شوې د سولې لارې په افغانانو باندې د جنگ ته مجبور شوي دي غرونو ته خطو مجبور شوي دي د ابرومن ژوند زمینه په افغانانو تنګ شوې هم دې لپاره چې ووځي احتجاج وکړي او اعتراض وکړي او جنگ وکړي زه وایم دا په خپله بد حالت دی دا د دغه وطن په خیر هم نه دی موږ د عام افغانان روزانه چې څومره پکې مري دا امریکایي جنگ دی د موږ چارواکي دې نه باید ځان وباسي ډېره د شرم خبره ده چې امریکایان راغلي دلته پراته دي او 18 کاله وروسته اوس وایي چې 49 سلنه خاوره د دولت مخالفینو په لاس کې ده اتمر صاحب وایي چې د احصایه دقیقه نه ده زه وایم رښتیا هم دقیقه نه ده راځئ واقعیتونو ته وګورو په والله اکثریت ولسوالۍ فقط هغه مرکزونه د یوې پوستې په حیث د دولت په لاس کې دي ولس یې ټول د طالب سره دی په طالب به خوشحاله نه وي حکومت سره نه دی د حکومت په طالب به خوشحاله نه وي طالب د عملکرد نه خوشحاله نه دي خو مجبور دي باج هم ورکوي او حاکمیت د طالب دی پکې عسکر د کلیو تلنګ نشي کوزیدای طالب پکې آزاد ګرځي فقط د پوستو په شکل په ولسوالیو کې که دغه حساب وشي د هیواد په اکثریت ولس دننه که حساب په هغو وي په اکثریت ولس دننه طالبانو حاکمیت دی که راضي دي او که نه دي خو زور یې په بر دی نو خبره د حکومت ادامه مطلب د دومدې جګړې کې زموږ کې ادامه امنیتي لعنتي تړون چې موږ لاسلیک کړی د امریکا سره متاسفانه دا د افغانستان په خیر نه دی ملي شورا څو ځلې په دې دواړو مجلسینو په دې باندې خبرې کړې خو زه وایم دې ته ضرورت دی چې ډېر په اساسي شکل دغه ملت یوه اجماع جوړه شي لویه جرګه تر ټولو بهترین شکل دی چې دغه حکومت د ابرو لاره ورته ده دغه دوه تنو ته چې فعلا لګیا دي هر ورځ د حاکمیت ساحه کوچنۍ کیږي دوی خو د حاکمیت ساحه هم دغه د ارګ د نه ده بیرون خو هیڅ شی هم نه دي خو بیرون چې نور څه د قدرت جزیرې دي هغه مخ په وړي کې دي د وطن د بربادۍ په خوا روان دی ښه لاره همدا ده چې د افغانانو اجماع جوړه شي د دغه لعنتي امنیتي تړون د طلسم نه ځانونه خلاص کړي امریکا نور ورته واضح ووایي چې موږ وطن د موږ خاوره نور د تا د جنګ د میدان دپاره نه دی چې میدان د جنګ یې کوي زه وایم دغه ټول پخوانی زمینې هم دغه وی چې بالاخره روسیه دې ته که روسیه د خطر احساس کوي چې اوس یې براله کوي هغه به په هر صورت راځي دلته په افغانستان کې به دا جنگ کوي د ایران چې احساس د خطر وکوي ایران نه پرېږدي چې لمنې ته یې ورشي جنگ هغه به راځي دا جنگ به دلته کوي لکه پاکستان چې دا جنگ دلته شروع کړی هغه خو پکې نورې ګټې هم دي خو طبیعي خبر ده نور زه فکر کوم چې د افغانستان خیر په دې کې دی چې خپله قبله د حکومت سمه کړي که نوي ملت راټول شي د حکومت قبله په زور د حکومت خپل قبله سمه کړي او که د ملت راټول شي د حکومت چارواکو مخونه د قبله ته برابر کړي او که نه کېدل لرې دي کې بل هغه دی راوړي حکومتونه همداسې کوي چې کله د ملي منافعو سره په ټکر کې شي بیا خیر د ملت په همدې کې دی چې پسې راپورته شي او لرې کړي زه داسې فکر کوم د موږ د نجات اخرینه هغه همدا ده
نجات هغه ډېره اسانه خبره همدا ده چې د لویه جرګه د ملت استازي پکې راوغوښتل شي، همدغه حکومت ته فیصله وکړي، امریکا ته به خوله جوړه شي، بیا به ووایي چې موږ د ملت ارزو دغه ده، تاسو زیاتي لمن ټولوئ. زه وایم د دوی لپاره د ابرو خبره همدغه ده. صحیح. تاسو سوال دوه درې ټکي د مثال په شکل بیان شي. موږ د افغانستان په دغو تیرو یو څو لنډو وختو کې په افغانستان حکومت پارونکی سیاست د خپلو سیمه ییزو هغه سره اخیستی دی. مثلا د مثال په شکل باندې یا احساساتي برخورد تر ډېره حده باندې شوی دی. په لومړی کې پاکستان سره په هر شي باندې سترګې پټولې او یو شکل باندې غیږه خلاصه کړې وه ورته چې په هر شی ورته نه قبلول. حتی هغه مسؤلین چې نننۍ پالیسي د پاکستان په رابطه د حکومت ته هغه وخت یې اخیسته او هغه قرباني شول د دغو هغه باندې او د دندو نه ایسته شول او بالاخره نن ورځ هم ته خو نن د مغو خلکو خبر دی مینی او د پاکستان سره سیاست بیرته شوی. مثلا د ایران په رابطه باندې پارونکی سیاست داسې دی چې د اوبو په رابطه باندې احساساتي او برخورد داسې وشو چې یوه قطره اوبه به در نه کمو. څنګه نن په خپل د برېښنا غیر عملی او دروغجن خبرې اعتراف کوي چې د نه باعث د څه شو، باعث د دو شو چې ایران هغه اوبه چې د هغه ته افغانستان خاورې ته راتللې او ډېر کورونه او کلي په باندې آباد و هغه بیخي کډه شول، د کلي پرېښول په غرب د افغانستان کې. یعنی دا او پارونکی سیاست دا و چې اوس طالبان په واضح شکل باندې ایران په خپل لاس کې اخیستي، منګول کې د حکومت مقابل کې استعمالوي. دا راز مثلا د روسیې په مقابل کې دغه پارونکی سیاست د یعنی یو د عوامل نه ده چې افغانستان د جګړې خواته وړي، افغانستان د ثبات خواته نه وړي او امریکا غواړي چې افغانستان جګړې خواته لاړ شي او امریکا غواړي دا شی باید. نو د جمهور رئیس دا پارونکي موقفونه د امریکا د ګټو په اساس دي، نه د افغانستان د ګټو. دا خو زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې بدای کېدای شي د یو اخلاص په حساب باندې، خو په سیاست کې احساسات داسې شکل باندې بیا داسې نتایج معکوس تر ډیره حده پورې امکان لري د یو اخلاص په اساس باندې داسې ویناوي کوي چې افغانستان د پاکستان سره پخوانه دشمنو، ایران سره، روسیې سره، چین سره او د سیمې د هیوادو سره په دشمنۍ اخته کوي. نو خدای دغه اخلاص ته بسړې څه وي. تاسو نه ډیره زیاته مننه. کورم ودان سلامت سي. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه. تر اوسه پورې موږ سره وي، راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مو